دوه درې بیا ټراین یې وکړې رابطې یې وکړې خو هغه ځای کې موږ ته اوړه نه میلاوي چې کوم اوړه میلاوېږي نو 22 23 2400 روپۍ ریټ واړی د بازار. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو تاسو کتلی شئ جاګام بازار کې دا وخت موجود یو. زموږ سره ملګری ولاړ دی، دنه د موجوده حالاتو باره کې تپوسونه کوو چې دی څه ویل غواړي. بله د جاګام بازار ایریا چې کومه علاقه د نهاک دره د دې علاقې خلکو ته څه قسم مشکلات دي، کوم چې د خوراکي اشیا دي آیا دوی ته به سره میلاویږي نه میلاویږي، نو دا ملګری به فی لږ رڼا واچوي. ها اقبال صاحب څنګه دی؟ وعلیکم سلام. عمران صاحب تاسو ډېر شکریا چې مونږ له دا موقع راکړه او دا د یو علمیه یو وخت دی. حقیقت خبره دا ده چې دا په دنیا په ټوله دنیا کې تقریبا دا وبا راغلی ده او د دې وبا مخنیوی په کومه طریقه کېدای شي. زموږ زیات خلک خو د دې خبر هم دی، خو به هر حال دا زموږ فرض جوړیږي چې مونږ دا پیغام ستاسو په ذریعہ باندې د سوشل میډیا په ذریعہ باندې او دغه شان چې کوم ځای کې ګیدرینګ خلک راغونډ شوي هغوی ته ورسوو. دا یو وایرس دی او زه به د وایرس په باره کې وایم چې تقریبا په زرګونو وایرس داسې دي چې هغه په دنیا کې موجود دي او په ډېرو کمو وایرسو باندې تحقیق شوی دی، په هغې باندې ریسرچ شوی دی، د هغې ټریټمنټ کوم چې علاج معالجه ده نو هغه تر اوسه پورې نه ده دریافت شوی. دا چې کوم وایرس دی نو زه ته چې دا دومره خطرناک وایرس دی. مخکینی چې کوم وایرس دی وایرس په انسان کې دننه ننوځي او سیل یعنی خلیه چې کومه ده هغه خوري او د دا باقاعده ژوندی پاتې کېږي، د دن افزایش نسل کېږي، د د بچي دوی باقاعده خوراک کوي. لکه حتی د دې پورې دومره ریسرچ شوی دی. خو د ده عمر تقریبا کم سے کم د 2 غنټو نه والا د 48 غنټو پورې د وایرس ژوند دی. که مونږ په دې باندې سوچ وکړو نو د حکومت چې کومې دعوې کوي یا کوم زموږ ته تقریرونه کوي دا مونږ ته زور راکوي چې تاسو په کورونو کې کښېنئ، نو د هغې اصل وجه دا ده چې که دا وایرس فار ایگزامپل د یو کس نه شفټ شي هغه د فرنجي سره انتروشي سره هغه په ځمکه ولګي نو دغه وایرس چې دی که چېرې دا بل انسان ته دلته شفټ نه شي نو دا کېدای شي چې دا په د 2 غنټو نه والا 48 غنټو کې دا خود به خود مړ شي. په دې وایرس کې دا یو ماده نشته دی چې دی په خپله مطلب دا دی چې افزایش نسل وکړي، خو تر څو پورې چې د انسان خلیې ته نه ننوتی نو دا وایرس نشي ژوندی پاتې کېدی. لہذا مونږ له پکار دا د حقیقت خبره دا ده څومره مونږ دا کسان راغونډ شوي یو چې د ضرورت مطابق مونږ بازار ته راشو یا خپله سودا سلپي او حالانکې دا اوس چې مونږ په کومه طریقه ولاړ یو دا هم نه ده پکار. 6 فوټ فاصله مونږ له پکار ده ځکه چې که د ایران حالات مونږ نن وګورو، مونږ د ایټلي حالات وګورو نو هلته زمونږ شان خلکو به دا ګپ ګاڼه او موږ پښتانه خو خاص کار هر خبره پورې ملنډه کوو چې یاره د وایرس دا بیکاره شی دی. د دنیا ګوره که تاسو نن وګورئ نو دنیا مکمل ناسته ده او غټ سوپر پاور ملکونه چې کوم دي نو هغه نن سبا تباه دي، کرش دي او د هغوی حالات چې کوم دی نو هغه به تدریج ښکته روان دی. لہذا زه به د دې ستاسو په وجه باندې ستاسو په وساطت سره د خپل چې څومره زمونږ ګوري کتونکي دي هغوی ته دا درخواست کوم چې حقیقت خبره دا ده څه ضرورت چې موږ بازار ته راوځو چې یاره څومره خلک دی نن په بازار کې یا پلانکۍ راغلی دی که نه دی راغلی. نو لہذا زه عرض لرم زه ستاسو په وساطت سره دا درخواست کوم چې څومره مخلوق دی څومره خلک دی مسلمانان دي هغوی د کور کښېني او که کور نشي کېناستی نو په پټو کې د کار وکړي، داسې ځای ته د لاړ شي چې کوم ځای کې د بل انسان سره د میلاوېدو چانس نه وي. بله زه ستاسو په وساطت سره دا یو درخواست دا هم کوم د متعلقه چې زمونږ کومه ضلع دیر بالا ده د هغې د انتظامیې نه او دا چې څومره ټیمان راغلي دي په دې کې د کرونا وایرس خلاف چې څومره جهاد جنگ په موږ ټولو باندې فرض دی، خو دا یو جنگ بل دی چې کومه د خودساخته مهنګایي جوړه شوې ده. نو لہذا د دې په باره کې زه کمشنر صاحب ته وغیره ډیپټي کمشنر صاحب ته ورسره اسسټنټ کمشنر واړی ته او نور چې متعلقه څومره ادارې دي هغوی ته زه خواست کوم چې حالانکې ټیک د وبا راغلې ده، سختي راغلې ده، خو دا مهنګایي چې ده نو د حکومت د طرف نه نشته، هر څه په پر مقدار کې اویلیبل دي، دستیاب دي، حکومت په دې باندې خپل نظر اچي. لہذا دلته چې کوم دی نو خود ساخته مهنګایي جوړه شوې ده، وړه چې کوم سرکاري ریټ دی 800 800 وغیره دلته په 1100 په 1100. نو زما د متعلقه چې زمونږ کومه ادارې دي هغوی ته خواست دی چې هغوی د خامخا دلته راشي او د عوام چې څومره په تکلیف کې دي چې د دوی په تکلیفونو باندې دوی مداوه جوړه کړي او دوی ته ریلیف ورکړی شي. کاکا څه ته ستاسو مسله دا زه نشم ولا خو ته وایي چې دا پټ نه ورکه خرڅایي وړه څه مسله کوي ولا ګران ول پټه کا 500 روپۍ ولا لګول تا چا نه راوغسته ما خو راوغست او کنه چې ته ولا اصل ولا زه د بابا دا زمونږ یوټیلیټي سٹور ته راغلی یو ډېره اهمه مسله ده. دلته وړه چې کوم دی نو زمونږ بنیادي ضروریات دي ځکه چې وړو نه بغیر مونږ ژوندي نشو پاتې کېدی چې خوراک نه کوو. دلته په دې سټور کې تقریبا دا د هفتې 10 ورځې وشوې او دلته وړه نشته دی. لہذا د یوټیلیټي حالانکې وزیر اعظم پاکستان یوټیلیټي چې کوم ریلیف
لکه مقرر کړی دی یا هغه نوی اناونس کړی دی د هغې نه موږ ته څه پیدا ونه شوه نهاک در خاص کر جاګام او د نیاک درې خلکو ته زما د طرف نه دا درخواست دی چې واکدارانو ته چارواکو ته دا چې د جاګام کوم یوټیلیټي سټور دی دې ته د بنیاد د روزانه بنیاد باندې دې ته د په واپر مقدار کې د وړو چې کوم حق والټیانې والا وړه دي هغه د دې ته دستیاب کړي چې عوامو ته پیدا ورسي ځکه چې علاقه په دې باندې ډیره زیاته ده او سټور چې کوم دی نو یو دی او لهذا دې کې وړه د 8 ورځو نشته نو زما درخواست دا دی چې وړه دي دلته چې کوم دی نو هغه لازمي په دې سټور کې دستیاب چینی ډیر په کم مقدار په سټور کې بالکل نشته دی د نش برابر دي دغه شان ډیر ضرورت داسې دي چې هغه په خپل حکومتي چارواکي او واکداري چې هغه په دې باندې خبر دي لهذا په دې باندې د سمدستي زر تر زر عمل وکړي شي او موږ ته دا ریلیف راکړي شي نو بس عمران بھائی تاسو ډیر شکریا چې تاسو زمونږ د عوامو د आवाज بره عوامو دغه ته رسوي حکومتي خلکو ته رسوي نو په سټور باره کې دا خبره ده چېرې په سټور کوم سامان نه میلاویږي نو دکاندارانو سره ډېر په ګران ریټ باندې میلاویږي او دکاندارانو د ډاکټر څخه خبره وکړه چې یاره مهنګایي راوستې ده حالانکې مهنګایي شته هم نه لکه تیل هم ارزان شوي دي دلته هم ګران خرڅوي واړه هم ګران میلاوي دلته په جاګام بازار کې ډېره مهنګایي ده په دې باندې اکشن اخیستل پکار دي بل حکومت چې کومه خبره کوي چې یاره تاسو بازارونو ته مه راوځئ او جوماتونو ته مه ځئ او لکه داسې ګاڼو ته مه ځئ نو هغه زموږ د فایدې لپاره خبره کوي چې یاره ستاسو صحت مضبوط محفوظ پاتې شي او لکه داسې ودونو تقریباتو نه مه ځئ بازارونو کې ګڼه مه جوړوئ بل د بازار کې کوم ضرورتونو لپاره چې کوم دوکانونه کولاو دي هغه ټیک ده خو زیات دوکانونه زه داسې یې نه یم چې یاره بغیر ضرورت نه هم کولاو دي لکه دلته نور هم پاکستان لکه حکمران چې کومه خبره کوي چې یاره تاسو بازارونه بند کړئ زموږ د فایدې لپاره خبره کوي لکه زیات اوس بازار ته وګورئ نو لکه زیات دوکانونه داسې کولاو دي چې هغه ضرورت نه بغیر کولاو دي کولاوي که بس هغه خپل کار جاري ساتي او چې پولیس ویني بیا بند کېږي نو دا زموږ د فایدې لپاره خبره حکومت کوي چې یاره تاسو دوکانونه بند کړئ لکه تقریباتو داسې ودونو نه مه ځئ جوماتونو نه مه ځئ خیال دی نو دا حکومت عوامو له پکار ده چې د حکومت چې کومه خبرې په هغه باندې عمل وکړي نو زموږ صحت به لکه محفوظ پاتې شي نو لکه ستاسو مهرباني چې تاسو د وړو شارټیج ډېر زیات د جاګم په بازار کې په 11-1200 روپۍ باندې تر وړه خرڅېږي دغه باره کې څه ویل غواړي نو بس په دې باندې حکومت له ایکشن اخیستل پکار دی ډي سی صاحب له پکار دی په دې باندې ایکشن والي او لکه دلته کوم وړو چې سټاک کړلي دلته په دکاندارانو سټاک کړلي هغه اوس هاخوا پولیس هم ګرځي لکه دلته انکوایري روانه ده اوس خو لکه په دې باندې مضبوط ایکشن اخیستل پکار دی لکه پولیس راشي دلته دکان چیک کړي یاره په سر ریټ هغه موجوده عوامو هم پکار دی اوس دلته بازار کې ښه عوام وړه داسې په 1200 1150 یا 1300 باندې اخیستې دي خو عوامو ته دا نه وایي پولیس ته چې بهی ماله دې دکاندار دا وړه ګران راکړلي هر یو نه تپوس کوي وړه ارزان دي نو عوامو هم پکار دی چې هغه په هغه باندې خبره وکړي بلکې په 1100 روپۍ ته په 1100 باندې خرڅېږي په 1150 پکې هم خرڅېږي سټاک ورسره پروت دی نو عوام له پکار دی دا ایکشن مخې ته لکه دا خپل ابجیکشن په دې باندې وکړي چې یاره دا دکاندار په دې ماله وړه ګران راکړلي نو عوام هم په خپل اعتراض نه کوي په دې باندې او پولیس خو ټایم کې چې ورشي بس دکاندار ورته وایي چې بهی او وړه صحیح ریټ باندې خرڅوم دا راته وایي زیات خلک داسې دي که نه د بانډو نه راکوزېږي چې د هغوی څخه خپل ګاډي ورسره شل تروړې وړه ګاډي ته ور واچوي وړي یو کور ته که نه وایي لکه داسې یو خبرې ته جوړه کړې لکه بیخي قیامت راغلی دی بس د خېټې غم راغستی دي نه بس دکاندار له پکار دی په دې باندې حکومت چې دکاندار ته سیس جاري کړي چې یاره 2 تروړو نه زیات یاره 3 تروړو زیات وړه به ته یو کس له نه ورکړې نو هغه کې به بیا دا قلت نه راځي لکه مخې ته اوس که فرض که دکاندار وړه بیا نشي راوړی وروسته اوس سټاک شته خو دا که یو کس 2 ویسي او په کلو کې یو مالداره سړی را فرض که هغه 10 تروړې ویسي او ځان سره کېدي نو بل غریب به څه کوي نو پکار ده چې حکومت ولې داسې یو سیس جاري کړي یو نوټس جاري کړي چې بهی تاسو 2 تروړې یا 3 تروړې وړه به یو کس له ورکوئ دې نه زیات به تاسو نه ورکوئ نو غونډو خلکو ته به هغه وړه لکه هغه ارزاني هغه شی میلاویږي په صحیح طریقه باندې نو بس دکاندارانو مو سوچ دا کړی که ټلیفون ورته وکړي بس په خپل هم زموږ ضرورت و ټلیفون ورته وکړي دکان ته راشه یا څه پلان کې ما ایمرجنسي ده که دکان کولاو کړي نو ته ورته یو څیز یادی ده په 250 روپۍ میلاویږي نو تعالی به 1500 درکوي چې لکه اوس د ضرورت دی خامخا به زما نه اخلي نو لکه دا ډېره ناانصافي روانه ده او د عوام څه ظلم دی ټیک ده مننه دا وخت چې موږ د جاګم بازار کې چې کوم یوټیلیټي سټور دی په دغه سټور کې موږ ولاړ یو د سټور چې کوم ملګری ناست دی دلته په دې سټور کې دی د ده نه تپوس کوو چې دلته په دې سټور کې څه نشته وړه ورسره نشته چې دا وړه ولې نشته ها ملګریه دا راته ووایه وړه د کله نه نشته او څه خبره ده ولې نشته په دې بازار کې خو نور دوکاندارانو سم وړه نشته نو دا خلک به څه کوي د علاقې ده ستا سره هم په سټور کې نشته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تقریبا یو هفته وشو چې راوړه نشته زموږ څخه او بار زه میل ته هم ټلیفون کوم خپل دفتر ته هم ټلیفون کوم خو وړه نه راغله هغوی موږ ته وایي چې زموږ څه کوټه نشته او دا یو هفته وشو چې زموږ څه چیني هم نشته
نور برابر سوداګان موداګان زما برابر دي، خو صرف دا دوه شیزونه زما سره نشته. لکه د جاګم بازار ته ډېره غټه علاقه پرته ده که نه، غونډه علاقه د علاقې چې کوم بازار دی دا بند دی. ټیک ده، د وړو د وریجو دکانداران چې کوم دی هغه کولاو دي، خو د هغو سره مړه نشته. لکه دلته د علاقې زیات داسې خلکو غلطي کړې ده، کوم چې مالداره خلک دي هغو ګاډي ډکړ دي د 10 تروړې او 20 تروړې وړه یو کور ته وړي دي که نه، نو په هغه وړه د هغه وړه ختم شوي دي بازار کې نشته دکاندارانو سره، ستا سره په سټور کې نشته، نو دا خلک به څه کوي؟ انشاءالله سبا خو به لازمي راغواړو، خو لکه تقریبا هفته وشو چې ما له وړو نه راغله، مونږ ته د یوې تروړې اجازت ته یوه تروړه مونږ ورکوو، دړۍ چې نه مونږ ته اجازت دی. بس زه د انتظامي نه الله حکم چې دلته مونږ ته غټه علاقه پرته ده، په کاله چې هره ورځ ګاډی نه شي راتلی، نو په دویمه ورځ باندې زموږ د جاګام یوټیلیټي سټور ته ګاډی ډېر لازمي دی. او زه د میل والا نه مطالبه کوم چې مونږ له خامخا زما را کوټه دې زیاته کړي، ما له دې راشي دلته. دا دوی خبره وکړه، عرض لرمه د په دیر کې د زموږ جاګام چې کوم یوټیلیټي سټور دی د ټولو نه زیات سیل د جاګام یوټیلیټي سټور کوي. دلته هر قسم سوداګانې شته دی، خو زموږ چې کوم د روزانه په بنیاد کوم ضرورت دي نو هغه سوداګانې دلته نشته، لکه وړه چینی. او لهذا زه عرض دا لرم د 8 ورځو نه دلته اوس وړه نشته، د هغې په وجه باندې دلته د پاقه کشي یو قسم د فقدان دی د وړو، د دې د وجې نه کېدای شي لکه مشکلات نورم جوړ شي. نو زما دا درخواست دی چې وړه دې زر تر زره، ځکه چې دا نورې سوداګانې دا شته دی او خلک څومره دا بار ولاړ دی ټول د یوټیلیټي سټور دپاره، ځکه چې دا سوداګانې د دې ځای نه ځي او زیات سیل کوي. نو لهذا چینی هم د دوی سره نشته دی. اوړم درخواست مې دا دی چې د دې کوم متعلقه چارواکي دي چې هغه زر تر زر دلته، ځکه چې وړه زموږ بنیادي ضرورت دی او بغیر د دې نه موږ ژوندي نشو پاتې کېدی. نو لهذا دا ستاسو په وساطت سره دلته اوس راغلی وم، ما د ده نه تپوس وکړو وړه نشته دی، دا سوداګانې ما راواخېستې، حالانکې دا د سوداګانې چې دال او وغیره وغیره دا هغه شی نه دي چې کوم چې وړه نه نو دال یوازې نه خوړی کېږي. لهذا د وړو باره کې زموږ دا درخواست دی د متعلقه چارواکو نه چې زر تر زر د وړو او په دویمه ورځ خامخا، ځکه چې وړه نشته نو څه به کوو، دا اتمه ورځ د وسار څخه خالي دي، نو زه به په غوړو څه وکړم او زه به چې کوم دی نو په صابون څه وکړم. زه صابون خو خورم نه که نه، زه خو وړه خورم، زه خو جوشانده نه خورم، زه خو چې کوم دی نو دا نور شیونه نه خورم، زه خو وړه خورم. وړه زما لپاره ډېر ضروري دي، زما لپاره نه چې د انسان لپاره ډېر ضروري دي. نو لهذا وړه دې زر تر زر دلته مهیا کړی شي. ها دا راته ووایه د وړو ریټ څه دی نن سبا تاسو سره په یوټیلیټي سټور کې؟ یوټیلیټي سټور کې 800 روپۍ دی. 800 روپۍ. ښه که رام شي نو په 800 روپۍ به ورکړو؟ بالکل 800 روپۍ، خو چې پیکیج ورسره بیا ورسره خپل پیکیج چالو کوو که نه. مهرباني. ها دا نور سامان پروت دی په یوټیلیټي سټور کې، لکه تاسو دا کتلی شئ، دا څه ریټ یې دا لیکلی دی؟ 935 روپۍ فی کیلو دی. ٹھیک ده. ها دا 925 ٹھیک ده. دا 2 کیلو سرب دی 214 2 کیلو سرب. ٹھیک ده. ها غوړي څه ریټ کې ورکې؟ غوړي 170 روپۍ کیلو. 170 روپۍ کیلو رہا. ٹھیک ده. دا لکه دال دی، دا په څه ریټ کې ورکې؟ 130 روپۍ کیلو دی. ته مخامخ دا ریټ ورسره لګراله، دا 130 روپۍ ریټ دی. ریټونه بار یو شیز باندې لیکي، دا 230 دی، دا 250 روپۍ دی. بیا چاول چې کوم دی زموږ 140 روپۍ باندې کیلو لري. ها بازار کې به څو دی چاول؟ بازار کې دا نه ښه کوالټۍ والا چاول دی زموږ سره، ښه کوالټۍ والا بازار ته نه راځي. ها صحیح. دا لکه تاسو کتلی شئ، دا د وړو هغه ځای دی، لږ رامخکې شه. دا د وړو هغه ځای دی، دلته به وړه پراته، وړه اوس دلته نشته. کسان هم دا د بار په انتظار ولاړ دي، خو وړه ورته نه میلاوېږي. پکار ده چې دې خلکو ته دا وړه میلاو شي. دلته یو دکان کولاو دی، ورځو دې ملګري نه تپوس کوو چې د سره د دکان کې وړه خو سره دا پیل حل پراته دي، سرکاري آټا چې کومه دغه د سره میلاوېږي چې په څه ریټ کې ورکوي. راځئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه برابري؟ دا راته ووایه دا سرکاري آټا ستا سره میلاوېږي؟ او جی بالکل میلاویږي دلته کې. نور وړه خو سره نشته، عام وړه که نه؟ په ورځ باندې چوټي نور دا بالکل میلاویږي، هېڅ بحران نشته. 825 روپۍ ریټ دی او هېڅ قسمه تکلیف دلته کې نشته. نور هم زموږ ریټونه الحمدلله. دا راته ووایه لکه داسې په دې علاقه کې داسې خلک هم شته، مالداره خلک یي که نه، هغه ګاډی د وړو نه ډکوي او کور ته وړي، په کور کې دي که نه، لکه قیامت چې که نه. نو دا راته ووایه لکه داسې یو کس راشي ستا نه 10 تروړې وړي نو ته وله ورکې؟ نه ورکوو، 2 تروړې، یوه تروړه او لکه زیات نه ورکوو. مخکې خو لکه دا وړه وړي دي که نه، د دې دکاندارانو نه وړي، په دې وجه شاټېج هم راغلی. بازار شاټېج دغه نه راغلی چې خلکو ذمېدارو 10 تروړې یا 8 تروړې. لکه دې بازار کې ډېرو دکاندارانو پسې زه وګرځېدم، خو وړه چا سره نشته. دکانونه ګراوند خالي دی الحمدلله. زموږ سره دغه چې کوم دی دغه تاسو ته کیمره نیوی شئ، دغه باقي دا لیدی شئ، دننه هم پراته دي
او پرایویټ چې کوم وړي موږ نه ساتو نه راځي دلته سرکاري وړه دلته ملاویږي ښه باقاعده هېڅ قسمه څه تکلیف نشته که مثال کې تور دا تاسو ته ختم شي نو بیا به راغواړئ که نه نو نه روزانه راځي جی روزانه راځي هېڅ قسمه تکلیف به نه او صرف د اتوار ورځ باندې چوټي نور بالکل دلته کې شته وړه تر دې خپل دکان پته لږ ګرانو کتونکو له ورکړه که تاسو ته دکان ورته معلوم یو راشي ټیک شو زه الطاف حسین نوم دی او ملک ټریډیشن باندې دا چې کوم دی نو زمونږ پته ده او څه قسم د چا وړه پکار جاګام بازار کې دلته کې به میلاویږي او د ماښامه پورې مونږ یو الحمدلله 5-6 بجو پورې مهرباني څنګه خیر خیر دی الحمدلله سلنډر په څه ریټ کې ورکوي سلنډر 11.8 kg چې کومه دی کنه دا موږ په 1500 روپۍ باندې ورکوم او پول سلنډر چې کومه دی په 1800 روپۍ ورکوم هیڅ قسمه بحران نشته د سلنډرو چا تم سلنډر په کاري څومره مغواړي هېڅ څوک چې په زیاده دام باندې خرڅوي نو هغه لکه زیاتې کوي ډېر زیات دا شین سلنډر په څه ریټ کې ورکوي دا 1500 هوا پکې څومره 11.8 کیلو جی ټیک ده تا ترې راواغه جی ما دې 1500 روپۍ ګران خو نه یې درکړ نه خبره پاتې صحیح ده سړی ښه دی انصاف والا دی نه داسې خبره ده چې په دې وخت کې دا کومه وبا چې راغلی ده نو هر سړی په امتحان کې دی که دا سبزۍ والا دی که روزګاري دی که فار ایگزامپل دا دی یو سپاهي دی هر ډپارټمنټ سره دی تعلق ساتي یو عام شهري دی په هغه باندې په هر سړي خپل یو ذمهواري راځي چې هغه د قوم او د ملک خدمت وکړي او بیا خاص کر په دې وبا کې چې دا خلک نن سبا په کوم لانجو کې مخته دی نو داسې دیو نوم زما ښه امیدونه دي چې انشاءالله دیو به خپل په خپله کټګرۍ کې چې کومه دی لکه څنګه دي سبزي او خرڅوي نو په دې کې به د خلکو قوم او ملک په دې وخت کې خدمت کوي چې څومره د ده نه کیدی شي دی به ګټه نه کوي دی به مخې ته چې کومه دی پیدا نه کوي کمه به کوي او د قوم او ملک سوچ به کوي نو انشاءالله امید پر امید یم ته دوی نه پر امید یم نور څه ویل غواړئ د دې کرونا وایرس په باره کې نو کرونا وایرس باره کې جو ما دغه خبره وم کړه چې لکه وبا فیلو شوې ده او دې کې چې کومه دی نو هر سړي له پکار ده چې د دې وخت سره سره چې کومه دی نو د دې قوم او ملک خدمت وکړي په خپله کټګرۍ کې که هر سړی دی که فار ایگزامپل دی فرسک والا دی یا تاسو یې نمایندګان یې تاسو په خپل ځای باندې چې کومه دی نو خدمت پکار دی د دې قوم او ملک او که دا هر ډپارټمنټ سره تعلق ساتي نو هر سړي له پکار دی یو امتحان دی په مونږ هم امتحان دی مونږ هم په خپل کوشش کوو چې زمونږ نه څومره لاس او خپو خدمت کېږي هغه کوو تاسو له هم پکار دي او یو وبا د امتحان کې دی دا قوم د الله عذاب هم کېدی شي خلکو له پکار دي چې د نیکۍ تلقین یو بل ته وکړي او احتیاط تدابیر لږ اختیار کړي دا ډېر زیات ضروري دي عمران خان ټیک ده مهرباني